أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. دا آیات نمبر سورہ البقرہ 49 او 50. تیر شوی آیاتونو کی اللہ تعالی بنی اسرائیل ته دا خطاب وکړو چې زمان نعمتونه چې دین رعایت کړي او د رایادولو مطلب دا دی چې شکر یې وباسئ شکر یې ادا کړئ چې په تاسو باندې چې دین ما دا نعمتونه چې دین هغه کړو او شکر څه شی دی ایمان راوړئ په دې کتاب باندې او په دې پیغمبر باندې. نو دا اوس ټوله سلسله د انعامات روانه ده چې الله تعالی په بنی اسرائیل باندې کوم انعامات کړو. دا یهودیان دا په مدینه کې اوسېږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې په مدینه کې ده قرآن نازلېږي. نو په دیو باندې الله تعالی دا انعامات نو کړي د دیو په پلارانو باندې کړو. په پلارانو انعامات دي سدي لکه په اولاد او په بچو باندې د پلار انعام په بچو باندې ده. نو اوس پکې د غټ انعام تذکره کوي چې الله تعالی و چې ما تاسو د فرعون نه چې دین خلاص کړو. یو دا انعام ده. دویم انعام دا ده چې فرعون غرق شو په دریاب کې او تاسو ورته چې دین قتل. د دینه بل غټ انعام کې دی شي چې د سړي دشمن چې دین تباہ کیږي او دیو ته په خپل سترګو باندې چې دین ګوري. فرعون دا د مصر بادشاہ او دا بنی اسرائیل مصر ته څنګه تلو د دیو تذکره منګه مخکې په تاریخ بنی اسرائیل کې کړو چې د ابراهیم علیه السلام دو زامنو اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام. اسحاق علیه السلام زوی او اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبي په مکه کې پرې خودل چې دلته یو مرکز جوړ کړي او اسحاق او سارای چې دینو دا په فلسطین کنعان کې پرې خودل او بل بیبي و د هغې قطوره نوم دی او هغه د هغې نه چې دینو زوی پیدا دی مدیان د هغې نوم دی د مدین چې ورته وایو. یو مرکز دغلته جوړ شو. دا 3 مرکزونه دي د ابراهیم علیه السلام. نو بیا د اسحاق علیه السلام بچی وشو یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام 12 زامنو 12 او دی ورونه چې د یوسف علیه السلام کوی ته واچېلو او بیا قافله رااله د کوی نه اوبه راایستلې. نو دا یوسف علیه السلام د کوی نه راوختلو او دا ورونه رااله په هغه قافلې والا باندې چې دنو خرڅ کو. دا لاړو مصر ته. په مصر کې چې دنو خرڅ شو د عزیز مصر کور ته لاړو او بیا په کور کې چې دنو دا ټوله تذکره تا ته پته ده چې بیا به جیل ته لاړو او د جیل نه پس چې دنو بیا بادشاہ خوب نی او د خوب نه پس چې دنو بیا بادشاہ چې دنو یوسف علیه السلام ته حکمرانی د مصر حواله کړو. د مصر بادشاہي یوسف علیه السلام ته حواله کړو. خدا کم بادشاہ نه و عزیز مصر. دا ګوره د مصر خپل باشنده نه و. دام د بل ځای نه چې دنو راغله او بادشاہ شوی او دا بنی اسرائیل نه دي. دیوم د بل ځای نه چې دنو مصر ته چې دنو رااله او دیو چې مصر ته داخلېدل نو دیو قرطبی لیکلی تفسیر خازن لیکلی چې دیو 70 کسانو یا 72 کسانو. یعقوب علیہ السلام عمر په دې ټیم کې 130 سال له 130 سال چې مصر ته داخليږي او په 147 سال کې چې دنو یعقوب علیہ السلام بیا په مصر کې وفات شوی دی. نو په دې 72 کسانو کې د دیو د خپلوانو یعقوب علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام دا ورونه وو دا ترونه وو دا چې دنو د نوسی کړوسی دا کسان یوسف علیہ السلام ورته ویله اوس دغه باندونه راځي او د مصر حکمران شوی دی. څوک حکمران شو خلک ورته ویل کوي خپلوانو ته اسلام آباد ته راځي
نو دې یوسف علیه السلام ورته وویل وایي مصر ته راځئ په دې بانډو کې څه ګورئ نو دیو چې دی نو هلته لاړه مصر ته چې دیو لاړه نو دیو په مصر کې 430 سال چې دی نو دا تیر کړله 430 سال په دیو کې یوسف علیه السلام حکمرانی مو وکړله د هغې نه پس دا دیو جانشین په مصر باندې حکمرانان شو او د هغې نه پس ورو ورو په دیو کې چې دی نو خرابۍ چې دی نو راتللې د مصر خپل خلک راپاسېدله خپل خلکو او د قوم پرستۍ تحریک یې وچلولو چې دا خو د بل ځګي نه راغلي په موږ باندې باچایي کوي نو راځئ د دیو نه چې دی نو دا باچایي چې دی نو اخلو د مصر دا نوجوانان او دا خلک راپاسېدله او دوی د دیوال سره چې دی نو ولګوله او د دیو نه چې دی نو باچایي چې دی نو هغه واخیستله چې باچایي یې ترې واخیستله د دیو چې کوم مشر و د قبطیانو او د دیو چې کوم حکمرانو نو هغې ته به چې دی نو فرعون ویلی کړو فرعون به د هغې نوم و خاص نوم یې نه و لقب یې و د فرعون او د دې قطبیانو چې به کوم مشر راتلو نو هغې ته فرعون ویلو او خپل نوم یې چې دی نو قرطبي او ابن کثیر ذکر کړی دی چې ولید ابن مصعب بن ریان دا چې دی نو د هغې خپل نوم و یا چې دی نو په تورات کې د هغې نوم قابوس لیکلی شوی دی خو دا فرعون د هغې لقب و لکه څنګه چې د دې دغه لقب دی د ایران او د پارس د حکمران لقب به کسرا و د روم د باچا لقب به چې دی نو قیصر و او د یمن د باچا د نوم لقب به چې دی نو تبا و او د حبشې د باچا د نوم به چې دی نو نجاشي و نو دغه شانته کې دا چې دی نو لقبونه و بیا په دې کې چې دی نو دیو دوه خبرې دي یو تفاسیر لیکل چې دا فرعون خوب ولیدلو او ابن کثیر هم چې دی نو دا ذکر کړله چې خوب یې داسې ولیدو چې د دې بیت المقدس د طرف نه د دې بیت المقدس د طرف نه چې دی نو یو اور راغی او د دې بني اسرائیلو دا کورونه یې پرېښودله او د مصریانو د قبطیانو هر یو کور ته چې دی نو دا اور ورننوتو نو بیا په سحر له چې دی نو د دې تعبیر چې دی نو کاهنان یې راجمع کړله چې د دې تعبیر موږ له راکوي نو کاهنانو ورته وویله چې د دې تعبیر دا دی چې په دې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي او د هغې نه به چې دی نو د مصریانو حکومت چې دی نو هغه به ختمیږي یو دا توجیه چې دی نو تفاسیر وکړله دویم توجیه چې دی نو هغه دا ده چې خوب موب چا نه دی لیدلی خو دې فرعونیانو نه دی دې د بني اسرائیلو نه باچایي واخیستله باچایي یې چې واخیستله نو په یره کې وګورئ په یره کې و چې هسې نه چې سبا راپسې چې دی نو راپانه سي او بیا رانه چې دی نو دا حکومت وانخلي نو په دې وجه فرعون چې دی نو حکم وکړو چې د دیو دا نوجوانان دا ماشومان چې دی نو پیدا کېږي دا څه د وجنه یو او د دیو دا آبادي چې دی نو د بني اسرائیلو ده دا ورځ په ورځ چې دی نو دا سیوا کېدله ورځ په ورځ باندې او درېیمه توجیه چې دی نو هغه دا ده چې د دیو سره چې دی نو د ابراهیم علیه السلام پیشنګویي ورسره وه او دې بني اسرائیلو به دا تذکره کوله چې بني اسرائیلو ته به د مصر حکومت چې دی نو دا ملاویږي د مصر باچایي به ورته ملاویږي نو د دې دیو به چې دا تذکرې کولې نو دا فرعونیانو ته چې دی نو د دې تذکره رسېدل وه نو ځکه چې دی نو فرعون حکم وکړو چې د دیو دا ماشومان کم پیدا کېږي نو دا چې دی نو قتل کولو چې سبا په موږ پسې راپانه سي او بیا رانه چې دی نو باچایي وانخلي نو دیو چې بیا دا 430 سال په دې مصر کې تیر کړله نو د دیو بیا تفاسیر لیکلي او قرطبي لیکلي چې د دیو تعداد نه دی بیا 6,70,000 تعداد مصر ته داخل شو 70 کسانو اوس چې دی نو بیا راوځي نو دا بیا 6,70,000 کسان دي بني اسرائیل او په دې مصر کې هارون علیه السلام هم پیدا شوی دی او موسی علیه السلام هم پیدا شوی دی او چې دیو به دا ماشومان د بني اسرائیلو قتل کوله نو دومره ډېره چې دی نو قتل کړله چې دا خپل خلکو دی فرعون ته وویلله وایي ته چې دا خلک قتلې نو موږ له به سبا دا بېګارونه څوک کوو موږ له به سبا چې دی نو دا کارونه څوک کوو نو فرعون بیا بل حکم وکړو چې یو کال چې دی نو وجنه یو او یو کال چې دی نو پرېږده یو
دا هم تفاسیر لیکلي. نو چې په کم کال باندې دیو ماشومان نه وجله نو په هغه کال باندې هارون علیه السلام پیدا شو، او چې په کم کال باندې دیو ماشومان وجله نو په هغه کال باندې چې د موسی علیه السلام په مصر کې چې پیدا شو. او بیا الله تعالی مور ته چې الهام وکړو چې دا اوس په صندوق کې واچوه او سمندر ته واچوه، دا به موږ تا ته را واپس کوو، ته په دې پسې مخه پکېږه. او هغه صندوق ته یې واچېرلو، لاړو د فرعون په کور باندې چې صندوق ورغی، هغوی راوچت کو، وایي دا ښایسته ماشوم دی، ځان نه به چې لوی کو، دې ماشوم د بل چا سینه نه خوړله. نو بیا یې چې الله تعالی هغه تدبیر وکړو چې هغه مور ته وله چې را واپس کو دا ماشوم. نو موسی علیه السلام په دیو کې چې غټېدو لوی شو، او موسی علیه السلام نو په دې باندې په بني اسرائیلو باندې او فرعون او د فرعون د لښکر چې ظلمونه کوله، او موسی علیه السلام په دې باندې به سخت غوسه کېدو، قهر به وله چې ورتلو چې زموږ په دې قوم باندې دا ظلم چې ولې کېږي. او تا ته بیا پته ده چې یو ورځ چې یو قطبي چې بني اسرائیلي را ایثار کړی دی وحي، او موسی علیه السلام چې راغی او دا کس چې د هغې نه چې جدا کولو، موسی علیه السلام ولې یو څوک ورکو او هغه چې ایسته مړ شو. بیا په سبا چې موسی علیه السلام بیا د خپل قوم نه راووتو، بیا چې یو سړی یو قطبي چې بني اسرائیلي را ایثار کړی دی وحي، نو بیا موسی علیه السلام باندې آواز وشو چې تا پرون سړی مړ کړی دی او هسې نه چې نن بل سړی مړ نه کړي. دا موسی علیه السلام قصدن نه و، خو بس هسې غزار یې ورکړو چې هغه ایسته مړ شو، قصدن دا نه و. نو بیا موسی علیه السلام د مصر نه چې هجرت وکړو، لاړو مدین ته. مدین کې چې 10 کاله چې د شعیب علیه السلام سره تیر کړله، هلته وله چې هغې خپل چې لوی رم ورکړله په نکاح باندې. 10 کاله پس چې بیا د مدین نه را روانېږي، نو شپې را روان دی په لاره په یو ځای کې مقدسې طوا کې یو رڼا یې ولیدله، یو نور یې ولیدو. الله تعالی ورته د هغې نه آواز وکړو، وایي ته په یو په مقدسه وادۍ کې انک بالوادي المقدس طوا. او الله تعالی ورته چې خبرې وکړلې، او الله تعالی وله امسا ورکړله، معجزې ورکړې چې دا واخله او لاړ شه فرعون ته واپس مصر ته چې بیا لاړ شه. اذهب الى فرعون فانه طغى، فرعون ته لاړ شه او هغې سرکشي کړله. موسی علیه السلام چې فرعون ته ځي نو په 2 خبرو باندې ځي. یو ایمان راوړه، فقل هل لك الى ان تزکا، ته د خپل ځان د پاکۍ څه سوچ نه کې، ایمان نه راوړې ته به یې ټول عمر باچایي پکې او غرور او تکبر پکې. او دویمه خبره دا ده چې ان ارسل معنا بني اسرائیل، بني اسرائیلو ته اجازت وکړه چې زما سره ځي، نور غلامي زه په دې باندې نشم برداشت کولی. او معجزې چې موسی علیه السلام ښکاره کړلې، خو فرعون چې د هغې نه انکار وکړو، وایي دا جادو دی، دا سحر دی. په دې مصر کې بیا د جادوګرانو سره مقابله مو وشولله. د هغې باوجود چې فرعون تکبر وکړو او د هر څه نه چې انکار وکړو. نو بیا الله تعالی وحی وکړه موسی علیه السلام ته چې ته اوس د شپې چې بني اسرائیل واخله او د مصر نه چې وځئ. موسی علیه السلام بني اسرائیل واخیستله او د شپې چې هغه راووتلو، او په داسې نیغو لارو باندې چې راونه وتو. الله تعالی ورته وویله چې ته ځې، خو دا به راپسې شاته درځي. سورې شعراء چې هغه بیا ګوره، هغه ځای به ووایو چې ته ځې نو په تا پسې به چې دا درځي. نو موسی علیه السلام داسې په ګډو وډو لارو باندې چې روان شو، او چې دیو روان شو د دیو خواله چې एकदम چې سمندر مخې راغی. د هغې ځای نه دا اراده نه وکړي چې موږ به ځو په سمندر کې به چې لار میلاویږي. اسباب به استعمالوي، اسباب به استعمالوي، دغه د اسبابو د تحت ده دنیا. ته د دې ځای نه پلان کې ځای ته ځې او د مخکې نه چې دا ویلي چې ماله به سمندر چې لار راکوي. دیو مخې له بس اچانک راغی، دیو په نیغو لارو نه روان، هغه نیغه لار چې کوم و لنډه لار هغه پریښې وه. دیو په بلو لار او نورو لارو باندې چې لاړه، دیو خو پټ وتی و که نه د شپې وتی. نو بیا پسې چې بیا ته فرعون چې خبر شو، فرعون ته خبر شو. نو فرعون چې اعلان وکړو چې سحر وختي به چې موږ ځو، د چرګو او بانګیانو اوازونو نه مخکې به چې موږ ځو.
ابن کثیر لیکلی وي په دغه شپه باندې په چربانګ باندې چې دنو یو بانګي ایوي چرګ چې دنو आवाज ونه وستو دیو باندې نا وخت شو نو دیو چې کله راپاسې دا نو نور چې دنو هغه لګېدلو فرعون حکم وکړو چې په دې سات باندې چې دنو مال یو غټ لخر چې دنو تیار کړو دا بزا علالیږي د دې د سرمن د استونه مخ کې چې دنو مال لخر تیار کړي لخر او ټول چې دنو راووتله او دیو چې دنو موسی علیه السلام دیو بحر قلزم نه ده بحر قلزم ته مخ کې ویلو اوس ته بحر احمر وایو ریډ سی دې ته چې دنو دیو ته راورسېدله او چې شاته ګوري نور راختلې ده او دا فرعونیان دا غټو لخر سره چې دنو راورسېدله او بیا دی بن اسرائیل ویله وقال اصحاب موسی انا لمدرکون مونږ چې دنو لاندې شو نو په دې ځای کې بیا الله تعالی بني موسی علیه السلام ته وویله چې وسته چې دنو په خپل امسا باندې دا سمندر چې دنو ووهه دا سورې شعراء کې د آیتونه دي واوحینا الی موسی ان اسری بعباده انکم متبعون وایي موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان اسری چې د شپې بوځه بندګان زما او یقینا دیو به تاسو به شاته درځي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فرعون چې دنو خلق ولېږله چې خلق راجمع کيو ان هؤلاء لشرذمة قلیلون دا خو ورکوټي غونډه کې ډله ده او بیا مخکې وایي چې فاخرجناهم من جنات وعیون دیو موږ راویستلله د دې باغونو نه او د دې چینو نه وکنوز مقام کریم او د دې خزانونو د عزتمند ځګونو نه انا کذالک اورثناها بنی اسرائیل دا موږ بیا ورکړله بنی اسرائیل الله څنګه ورکړله نو دا بیا وروستو زمانه کې بیا دیو په میدان تحت چې دنو پورې غاړه پورې وتله په وروستو بیا داوود علیه السلام راغلی دی نو بیا دا مصر چې دنو بیا قبضه کړی دی او په دې باندې بیا د بنی اسرائیل حکومت راغلی دی فاتبعهم مشرقین نو دیو روان شو د نور د خطو په ټایم کې فلما تراءى الجمعان کله چې دوانه ډلې یو بل ته مخامخ شوې قال اصحاب موسی ویل ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکون موږ خو لاندې کړی شو او دلته بیا تفاسیر یو نقطه لیکله چې دا بنی اسرائیل نو دیو په ځان باندې چې دنو ویرېدله چې موږ خو چې دنو لاندې شو نو موسی علیه السلام ورته وایي قال کلا هرگز داسې نه ده ان معي ربي سيهدين بېشکه رب چې دنو زما سره دی ما ته به لاره ښایي موسی علیه السلام وایي ان معي ربي رب زما سره دی او کله چې ابوبکر صدیق او نبی علیه السلام هجرت کيو نو ابوبکر صدیق نه دی نبی علیه السلام ډېر زیات حفاظت پرې کولو او کله په دې لار کې په دې هجرت په دې لار کې او بکر صدیق بکله د نبی له سلام مخ کې شو کله به دې سیټ ته شو کله به دې سیټ ته شو کله شاته به شو نبی له سلام وته دراسه کې و اې د الله رسول کتابه د مخ کې نه حمله کی چې اول حمله په ما وشي کله دې سیټ نکیږي حمله چې اول په ما باندې وشي کله ګس طرف نکیږي چې په ما باندې وشي کله شان نکیږي نو په ما باندې وشي او بکر صدیق سره د خپل ځان غم نه وو دلته د بنی اسرائیل سره خپل ځان غم وو دا ابوبکر صدیق سره د نبی له صلوات و سلام غم ورسره کزه قتل شم خیر ده او چې دا پیغمبر چې نو دې ته تکلیف ورونه رسي نو الته چې بیا غار ته تللی او په دغه ځای کې هم سراقه چې کله ورور رسیدلو نو ابوبکر صدیق نبی له صلوات و سلام ته وای دا خو راور رسیدله او بیا په غار کې وته هم وایو نو الته چې ابوبکر صدیق نبی له سلام ته وای چې کسان رااله نو ابوبکر صدیق سره خپل ځان غم نه لري نبی له سلام غم ورسره دی نو الله تعالی رسول ته وای ان الله معنا الله تعالی زمون سره دی زمون د دوانو سره دی دلته موسی علیه السلام وای ان معي ربي الله تعالی زما سره دی د بنی اسرائیل سره خپل ځان غم او موسی علیه السلام غم ورسره نه ورسره نو دا پکې دا نقطه تفاسیر ویل نه نو پاوهینا نو وحی وکړم غیلا موسی علیه السلام ته ان اضرب بعصاک البحر چې په خپل همسه باندې چې دینو دا بحر وها دریاب پن پلقات فکان کل فرق کالطود العظیم نو دا دریاب وش لیدلو او په دې کې چې دینو لار جوړه شوله او دومره دا چپی او چتی شولې لکه د غټ غر عمره 12 لارې چې دینو په دې کې جوړې شولې
او بیا چې دنو ثم اغرقنا الاخرین او دیو چې دنو غرق شو. ان فی ذلک الآیات فدیګ خامخا عبرت ده او ما کان اکثر المؤمنین اکثر د خلکو نه چې دنو ایمان نه راوړي. او دغه چې په دغه کې ذکر شو دي سوره النازعات کې نو ال د دې سری چې حالاتا کا حدیث موسی ای راغله تا خبر د موسی علی السلام اذنا دا ربه بالواد المقدس توا کله چې आवाज وکړه هغه ته رغپل پاغا توا مقام کی پا کندا اذهب الى فرعون انه طغى فرعون تلالشا یقینا هغه سرکشي کړل. فقل هل لك الى ان تزكى نور توای چې آیستا د پاره سشته پاکواله د خپل ځان چې ته ایمان راوړي او ځان چې دنو پاک کی واهديك الى ربك فتخشى او زب وخم تا تا لار نیغا چې تپس وېریږي ستا پس لکه یره چې دینو پیدا شي. فاراول آیت الکبرى نو خود لمغتا اغه نخلویا نو فکذب واسوان تکذیب وکړو نافرمانی وکړه ثم ادبر يسعى او بیا شاکړه او کوشش وکړو په حشره بنادا چې خلک راجم کړل نو आवाज وکړو فقال انا ربكم الاعلى ویل زه تاسو رب یما اوچت فاخذه الله نکال الاخره والاولى نو دا وګرځومغه او دلم راونی او دل رم سزا ورکړه د دنیا او د آخرت. ان فی ذلک العبره لمن یخشى بشک په دې کې خامخا عبرت ده دا غچا د پاره چې هغه یریږي. او بیا په دې دغه کې راځي سوره یونس کې راځي چې وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده چې موږ کله پوری وستل بنی اسرائیل په دریاب باندې نو ورپسې شو په دیو پسې فرعون او داغه لخر بغیا وعدوا په وجه د زد او د دشمنی حتی ترغه پوری اذا ادرک الغرق کله چې دې رالان دی کو دی غر کېدو نو څه ویله قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. فرعون چې په دغه ځای کې غر کېدو نو ویل چې زه ایمان راوړم په هغه ذات باندې چې دا هغه سره د بندګۍ لایق بل څوک نشته او په هغه رب باندې چې په هغې باندې بني اسرائیلو چې د ایمان راوړی وانه من المسلمین او زه یم د زه کېږم د مسلمانانو نه. نو الله سوی الان وس ایمان راوړی اوس و د غر کېدو ټیم دی اوس ایمان څه پیدا کوي. وقد عصیت قبل او د دینه مخکې تا نافرماني کړله وکنت من المفسدین او وې ته د فساد کوونکو نه. فالیوم ننجیکا نن ورځ مونږ چې دنو دا د بچکو ببدنک بدن ستا لتكون لمن خلفك آیه د دې لپاره چې د ورستنو خلکو لپاره یو نښه شي. وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون او ډېر د خلکو نه چې دنو زموږ د آیاتونو نه غافل دي. نو دا واقعیا پس ځای کې په تفصیل سره راغله او پس ځای کې چې دی نو هغه مختصر چې دی نو راغله. نو دا په دې باندې بني اسرائیل یو غټ انعام چې دی نو هغه ذکر کوي چې الله تعالی ټول خلاصې ورکو د فرعون نه نجات ورکو. وإذ نجیناکم او کله چې موږ تاسو خلاص کړی من آل فرعون د آل د فرعون نه. امام ابن قیم لیکلی چې کله د آل اضافت مضاف الیه ته وشي نو هغه مضاف الیه په هغې کې شامل دي. داسې نه چې مونږ چې دی نو تاسو له نجات درکو د فرعون د لښکر نه. فرعون هم پکې و دا لښکر هم پکې و. آل څه ته وایي د هغې متبعین په هغې پسې چې شاته چې دی نو په هغې پسې څوک ورپسې د هغې تابعدار د هغې چې خبره مني هغه آل دی. فرعون په خپله و او په دې کې د فرعون چې دی نو متبعین خلک چې پسې ورپسې و. لکه موږ په درود شریف کې وایو که نه وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیه السلام اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ته چې دا درود شریف وایې که نه نو په دې آل کې ته په خپل هم رالی په دې آل کې ته رالی ځکه چې ته د نبي علیه صلات وسلام تابعدار یې که نه په نبي علیه صلات وسلام پسې روان یې که نه نو ته دا درود په پیغمبر باندې وایې نو دا ته په ځان باندې هم وایې. درود چې دی نو ډېر زیات فضایل دی. یو ځل چې درود سړی ووایي که نه الله تعالی پې لس رحمتونه رالیږي او باران ته رحمت ویلی شوی دی. د باران څومره پیدې دي موسم ورسره یخ شي اوبه زیاتې شي دا بوټي او هر څه چې دی نو تازه شي خلک خوشحاله شي. د باران څومره ډېرې پیدې دي نو باران ته رحمت ویلی شوی دی. نو ته چې یو ځل درود شریف ووایې نو په تا باندې لس رحمتونه چې دی نو راځي. نو ډېر فواید دي ښه په دې کې د درود د ویلو.
من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم رسو به تاسو د سوء العذاب ناکار او بد عذاب یسومونکم یو معنی دا ده چې رسو به تاسو ته بل معنی دا ده تلاش کوو به لټوو به تاسو د پاره ناکار عذابونه او هغه ناکار عذاب سو داغه تشریح قران په خپل کوي یذبحون ابناءکم چې علالول به بچی تاسو یذبحون دا مبالغه صيغه ده یو ماشوم دو ماشوم درې ماشوم نه علالولا بلکې په زرګونو ماشومان به چې دنو علالولا چې د دیو دا نوجوانان چې دنو سبب هم بسراپانه سي او د دیو نه چې دنو زموږه باچایي ختم نشي ويستحيون نساءکم او پر خودلې زنانه تاسو دا ناکار عذاب ويستحيون او پر خودلې زنانه تاسو دویمه معنا بے حیا کولې زنانه تاسو امام علوسی البغدادي روح المانی کې وایي چې ويستحيون نساءکم بے حیا کولې زنانه تاسو یعنی فرعون پولیس مقرر کړو په زنانو باندې د دې بنی اسرائیل په زنانو پولیس مقرر کړو ناغه به ګرځیدله نو دا د زنانو د خېټي بچیدنو کتلې لاسومه د بیزتۍ خبره وه د غیرتمن سړي دپاره خدا د مرګ خبره ده چې دلته چې دنو اوس ماشوم پیدا کېږي او چوړکۍ بس تیارې ورسره وي چې سیده چې دنو حلاله وو ویستحیون نساءکم بې حیا کولې زنانه ستاسو او دا لفظ مخکې تېر شوی اوس زموږ سره په ان الله لا یستحیي کې هلته موږ معنی کړو چې الله نه پرېږدي لا پې داخلو چې بیان کې یو مثال نو دلته چې دنو یستحیونه پرېښودل یې نساءکم ښځې ستاسو نو دغه ماشومان جنکۍ وې ښځې ورته ولې وویلې ماشومان جنکۍ ماشومه جنۍ بچې نو پیدا شوه نو هغه به پرېښودله او چې هلک به پیدا شو هغه به یې حلالولو نو دا د مستقبل په سره دی که نه مجاز دی په راروان دور کې به د دې ماشومانو نه زنانه او غټې ښځې جوړې شي که نه موږ په ذالک الکتاب کې دا خبره کړې وه چې دا قرآن نازلېدو نو نزول په دور کې خو چې دی نو دا کتاب نه و ولې ورته کتاب وایي دا مجاز دی په راروان وخت کې به د کتاب جوړ شي که نه یا په لوح محفوظ کې خو کتاب دی که نه نو دا نساءکم یې ورته ځکه وویله چې د مستقبل چې په مستقبل کې به د غټې زنانه جوړې شي که نه وفي ذلکم بلاء او په دې کې یو معنی ده بلاء انعام دا ذالکم نه دا اسم اشاره ده دا اشاره اوس کوم ځای کې ته شو ده دا ضمیر څه شي ته راجع دی دی وإذ نجیناکم ته چې راجع کې وفي ذلکم او په دې خلاصولو کې په دې د فرعون نه په خلاصولو کې بلاء دا انعام من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی اوس که په ذالکم کې دا ضمیر دی دغه ته راجع کې څه ته وایي یسومونکم سوء العذاب نو بیا معنی داسې کې وفي ذلکم او په دې کې مصیبت و په دې کې غټ تکلیف و د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی او که ضمیر اوس دواړو ته راجع کې چې امې نجات ته راجع کې او امې یسومونکم سوء العذاب ته راجع کې نو بیا به معنی داسې شي چې وفي ذلکم او په دې کې په دې خلاصولو کې او په دې عذاب ورکولو کې بلاء ازمایشو امتحانو دا خلاصول نه دي دام امتحانو او دا ماشومان دا قتل کول چې دنو دام امتحانو ځکه الله تعالی په هر وخت کې امتحان کوي خوشحالي چې دنو هغه امتحان دی او دغه شانته کې چې دنو غریبي چې دنو غم چې دنو هغه امتحان دی مالداری امتحان دی غریبی چې دنو هغه امتحان دی روح صحت چې دنو امتحان دی دا دنیا چې دن دا ټول د امتحاناتو ځای دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی و اذ فرقنا او کله چې جدا کو مونږه جدا کو یا سر کو فرق څه ته وایي جدا کېدو ته فرقان څه ته وایو فرق راوستون کې جدا کول سر کول بکم البحر ستاسو د پاره بکم البحر په ځای باندې به وایي لکم البحر ستاسو د پاره لکم البحر دریاب پانجیناکم نو پس خلاص کوي موږ تاسو نجات هم درکو واغرقنا او غرق هم کړه آل فرعون آل د فرعون یعنی دا فرعون هم غرق شو
او د هغه آل وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. دا د مدینې دا کوم یهودیان چې دي دوی ورته نه کتل، د دوی پلارانو ورته کتل چې الله تعالی دوی له چې دی نو دا نجات ورکړو. او دا یهودیان نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو دی یهودیانو به چې دی نو د عاشورې په ورځ باندې روژه نیوله، عاشورې په ورځ. نو دیو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړي تاسو ولې روژه نیسئ په دې ورځ باندې؟ نو دوی وویل چې په دې ورځ باندې چې دی نو بني اسرائیل ته د فرعون نه چې دی نو نجات میلاو شوی دی، نو موږ په دې ورځ په شکر کې چې دی نو روژه نیسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بخاري حدیث دی د عبدالله ابن عباس نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وویله وایي ستاسو نه خو زیات نږدې موږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو، نو موږ به هم چې دی نو روژه نیسو. نبی علیہ السلام روژه ونیوله او دا حکم یې ورسه وکړو که را روان کال زه ژوندی ومه نو زه به ورسره نهم هم نیسمه او د یهودیانو مخالفت به کوو، یو ورځ به یا مخکې نیسو دوی یا به یو ورځ چې دی نو هغه به شاته نیسو. دوی د شکریې په طور باندې دلته چې دی نو روژه چې دی نو نیوله او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نو هغه روژه چې دی نو مونږ ته هم جاري کړله. یو ځل ورته بیا ګورئ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې موږ تاسو ته نجات درکو من آل فرعون، یا داسې ووایه یاد کا هغه وخت کله چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون نه یسومونکم سوء العذاب چې رسوو به تلاش کوو به ستاسو دپاره ناکار او بد عذاب. یذبحون هغه بد عذاب دا و چې یذبحون چې علالول به ذبح کول به ابناکم هغه زامن ستاسو. بیا په دې کې اکبر الآباد چې دی نو اشعرونه ویل دي یقتلون کے بچوں سے بدنام ہوا فرعون افسوس کے فرعون کو کالج کی نه سوجي. وایي فرعون خدای دې غر کا وایي تا چې دی دا ماشومان ولې قتل کوله؟ کالج او یونیورسټي به یې ولې کلاو کړی وی، هغې ته به داسې ته ورچیل وی. دغې شیونو ته به چې دی نو بیا هېڅ چې دی نو سوچ او فکر نه وی. لکه څنګه چې په هندوستان کې چې دی نو انګریزیانو چې دی نو لارډ میکاله چې دی نو نظام تعلیم راوړو او هغه مسلمانان چې دی نو په دغه کې چې دی نسته ور واچېلله، د هغوی نه هغه هر څه مقصد چې دی نو هغه پاتې کو. وہی تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم پھر جدھر چاہے اسے پھر. دا اکبر الآبادي نه دی په دې مغرب په دې باندې او په دې نظام تعلیم باندې چې دی نو هغه ډېر طنز کوي. وایي په دې نظام تعلیم کې تعلیم په دې تیزاب کې ور واچوه بیا چې دی نو کم طرف ته اړی جو اوړي که بیا د پیغمبر په باره کې شکوک ورچې نو هم یې قبله یو، که د قرآن په باره کې ورته شکونه ورچې جو هم یې چې دی نو قبله یو. نو فرعون چې دی نو هغه دا کار کولو چې ماشومان چې دی نو قتل کول. ویستحیون او پرېښودلی نساءکم زنانه ستاسو ښځې ستاسو او جنکۍ ستاسو وفي ذلکم بلاء او په دې کې امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی. وإذ فرقنا او کله چې موږ جدا کو یا سرې کو بکم البحر لکم البحر ستاسو دپاره دریاب پانجیناکم نو نجات هم درکو تاسو ته واغرقنا او غرقم کو آل فرعون آل د فرعون هم پکې غرق شو او د هغې آل څومره خلک یې چې راوستی و تقریبا چې دی نو شپږ لکه پوجیانو په دې کې د فرعون په دې لښکر کې عوام پکې هم و. دوی چې څنګه په دې لار باندې پورې وتله بني اسرائیلو او د دې طرف نه چې دی نو فرعون هم په دغې لارو باندې چې دی نو ورغی نو چې څنګه منځ ته ورسېدو نو داسې دریاب پې چې دی نو هغه راکولاو شو او سیده غرق شو وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل.